بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في البيع. قال: والوكيل بالبيع والشراء لا يجوز له أن يعقد مع أبيه وجده ومن لا يقبل شهادته له عند أبي حنيفة رحمه الله. وقال: يجوز بيعه منهم. ولشب وسبوري كم فصل چلیدلو نو اغا فصل في الشراء مویلیو دا باب وکالت بالبیع والشراء کی دے پاول فصل کی بیان دا وکالت دا شراء بیان تیر شو وست بیع کی شراء ځکه مقدم کړي و چاغي کې اثبات وی او په بیع کې خو ازاله د اثبات وی ملک ثابت وی ختمي نو ازاله د اثبات نه پس وی نو بیع پس شراء نه ذکر کړي. اوله مسله کوم ذکر کړي دا د قدرت مسله ده. نو وخت شی ورته مسله ده چې یو سړی په بیع باندې وکیل جوړ شو یا په شراء باندې د چا د طرف وکیل جوړ شو نو دا د خپل پلار سراقت نشي کولای د پلار نه څه نشي اخیستلی موکل لپاره او که د موکل شي په پلار باندې نشي خرڅولی د نیکه نه څه نشي اخیستلی که د موکل شي وکیل بالبیع په نیکي نشي خرڅولی. همدغه شان د دې وکیل چې چاله گواهی نه قبلیږي او د چا گواهی چې وکیل له نه قبلیږي د دغو سره د موکل لپاره د شراء یا د بیع عقد نشي کولی. دا د امام صاحب رائے ده. تاسو پوه شولئ. صاحبین فرمای که یو سړی چا وکیل بالبیع جوړ کړلو نو دغه موکل شي په خپل پلار باندې په خپل نیکه باندې او هغه چا باندې د چا گواهی چې دل او دغه گواهی د چا گواهی چې دل او د گواهی هغه نه قبلیږي په هغه خرڅولې شي خو چې په مثل قیمت وي عام مارکیټ کې کم قیمت وي هم په دو باندې په دغه خرڅ کی هم دغه شان د دیونه اخیستلم شي او شی په مثل قیمت باندې څوک وي صاحبین. نو د مسله کې لږ تفصیل دی راځي ولا متن ولا وی به ورستور سره ګورو. قال قدري مولا فرمای والوکیل بالبيع وکیل په بیع باندې چې وسړی ته وي چې مال د پلانکې شي خرڅ کا والشراء او وکیل په شراء باندې چې مال والا لا يجوز له دی وکیل نه د جایز ايان قدا چې عقد وکي مع ابيه د خپل بلار سره وجدي د خپل نیکه سره او من نو دا غچا سره لا يقبلو چې نه قبليږي شهادت دغه له دی وکیل لپاره لکه د زوی سره دغه شان بچ ورزا. عند ابي حنيفه رضي الله عنه وقال صاحبين فرمای يجوز جائز د وکیل لپاره يجوز جائز ده بيعه بيد وکیل منهم د بلار سره د نیکه سره او من لا يقبل شهادته سره خکله بمثل قیمتي. البته که وکیل بیع شراء کوي موکل او د خپل غلام سي کوي به ټیک نه ده مکاتب سي کوي به ټیک نه ده. صاحبین وای الا من عبده او مکاتب تاسو پوه شئ راځي لګي تفسیرا وایو متن خوشو یو پیره به وری مسله ده سیده چې یو سړی وکیل مقرر شو په بیع باندې د چا د طرفه یا په شراء باندې د چا د طرفه نو دا وکیل عقد د خپل پلار سره د خپل نیکه سره او دا غچا سره چې دغه گواہی در پر نه قبليږي امام سے وای نشي کولای. صاحبین وای کولای شي په مثل قیمت باندې البته خپل غلام مکاتب سره نشي. نو زمونږ عام فقهاو لکه جوهره کې هندیه وغیرہ کې د دې مسلې ضرور صورت ذکر کړي. قدري په حاشیه مانیم دي لاندې حاشیه کې ذکر دي کفایه په حواله باندې. اول صورت دا ده چې د موکل لاشه بخپل پلان نیکه باندې د بازار د ریټ نم ګران خرڅ کی نه دا اتفاقا صحیح ده. یو صورت شو. دویم د موکل لاشه په د خپل پلان نیکه باندې دومره ارزان خرڅ کی چې عام طور خلک په دې نه دوکه کیږي بیخي په غبن فاحش سره ارزان خرڅ کی دا اتفاقا نه ده صحیح. څو صورت شو. دریم صورت دا دی چې وکیل
دغه شی په دغه پلان نیکه باندې په غبنی یسیر سره خرڅ کی لکه شان ارزانه خرڅ کی د موکل لا شی نو امام صاحب وې دانه د صحیح او په مثل قیمت کې امام صاحب نه څو درې سورته شو کنه او صاحبین وې صحیح ده څلورم سورته لکم چې کتاب کې ده بلکې کتاب کې مطلقاً ذکر کړي صاحبین قول مثل قیمت ذکر کړي نو څلورم سورته تاسو اوس به ووري هغه دا چې په د موکل شي په پلان نیکه باندې د مارکیټ والا بریټ خرڅ کی نو امام صاحب نه پدې کې دوه روایت دي یو روایت د جواز دی چې جایز دی یو روایت د عدم جواز دی او راجح د عدم جواز دی فتح القدیر کې دی او صاحبین جایز ویل کدل تم ویل دغه صورت د شرام دی وکیل به شرای جوړ کړي دی نو ارزانی که د پلان نکنه واخستلو د مارکیټ د ریټ نه نو اتفاقا صحیح دی ګرانی واخستلو دومره ګران چې غوانی فایز سره وبینه د صحیح او که غوانی یسیر سره صاحبینو صحیح امام صاحب وینه نو که په مثل قیمتي واخستلو امام صاحب نه دوه روایت پوه شوي کنه برحال صاحبینو د بار دلیل او ولی جایز دی وی دای وکیل جوړ کړي دی مطلقاً او مطلق په خپل اطلاق جاری کیږي تاسو ته پته ده یعنی مطلقاً وکیل جوړ کړي چې بچا باندې زما د شیخ خرڅه کده چا نظم د بار شي علي نه بلار تم شامل نه نکتم نور خلقو تم نو وی لئن التوکیل مطلق توکیل مطلق دی چې مطلق دی نو بلار نکتم شامل له هغه سره عقد کولای شي البته یو مساله ده کله چې وکیل یو داسې عقد وکړي چې په وکیل تهمت راځي دا مسله ټوله بده بنا ده نو دا عقد وکیل غنی ټیک چې د سی وخت وکیل کوي چې په وکیل تهمت راځي نو دا عقد نه ټیک نو دلته صاحبین وی تهمت هم نشته ځکه په مثل قیمت باندې چې خرڅي څوک دا ویلی شي چې الکا خپل بلار شي مړ بسسي واخستلو خالی ولا تهمت هم نشته اذ الاملاک تهمت ولې نشته د بلار او د زوی او د نوسی او د نیکه دا املاک خو بدل غیر دي نه د سینې شو ویل چې خپل شي خرڅ کو په اذا الاملاک متباینه املاک متباین دي والمنافع منقطعه او د زوی او د پلار او د نوسی او د نیکه د غشن دا نور رعایت کمی من تقبل لا يقبل شهادته د دې منافع خپل منس کې کټ دي دا سینې د چی ونه فربل ده دی ونه فزان لده بلزان لده د پلار ځان لنه فید زوی ځان لې بخلاف العبد البته کدا غلام دا وکیل په خپل غلام خرڅي دا غوډه چې لکه په خپل ځان خرڅي دا نشي کوله بخلاف العبد لانه بيع من نفسه زکدا خو به د ځان سره کولی لان ما في يد العبد زکه چې د غلام بلاس کی للمولا دا د چي مولای نو غلام چې پیسې ورکي ګویا وکیل ځان لالی خپل پیسې ورکي همدغه شان مکاتب باندې نشي خرڅواله زکه د مکاتب کسب د چي د مولای او کبه مکاتب د عقد کتابت ناجش شبه خدا مکاتب هم د مولای حقیقت کی وکذا هم د غشن للمولا حق فی کسب المکاتب مکاتبی د مولا د بارا حق وی بکسب د مکاتب کی وینقلب حقیقتا او دا حق دا اولی بحقیقت کی مولا تا بالعجز کلچی عقد کتابت پیسې ورکول نه عاجز شي عقد کتابت کی مکاتب وله امام سب دلیل سره او د دې خلکو سره د وکیل بیا شرازه کني شي کولای چې په وکیل تهمت راځي ان مواضع التهمت اغوي موازی د تهمت مستثنات من الوکالات دا د وکالات نه مستثنا دي څوک وکیل جوړ کی کنه نو وکیل باغ کار کوي چې الته تهمت نه الته تهمت دی وهذا موضع التهمه دا زیر تهمت دی ولی تهمت زید د بلار زوی لګوي قبليږي نه قبليږي نکله قبليږي نه قبليږي تاسو رسې کنه وای دا بدلیل عدم قبول الشهادت دی خپل منځ کې گواہی نه قبليږي بل وجه دا چې د پلار او د زوی او د نسی او د نیکه د دیو د منافع خپل منځ کې متصل وي څه مطلب د زوی منافع د پلار غي د پلار منافع د زوی نو چې په پلار خرڅي یا د پلار نه ولا علي ګوي ځان لدی نه فائدہ ترسي ولئن المنافع منافع چې دی بینهم د دیو ترمنځ متصل دی عادتا فصار بيان من نفسه من وجهن دا من وجهن ځان سره بیا شولا والاجاره والصرف اجارم دغه شان ده
ما دا سړی وکیل جوړ کو لال شزما دا کور چاله بکرئی ورکا دکان چاله بکرئی ورکا نو پلار نکلا او هغه چاله بکرئی نشه ورکولې د چا چې گواہی دل او د گواہی غل نه قبليږي څوک کوئی امام سی وي او صاحبین وي قبليږي چې به مثلی اجرت مانی مغه شان صورتونه دي کوم جوړيږي دغه شان صرف هم دا دلمه درهم ورکړه دلال شبای صرف بده وکنه پلان نک سره نشي کولای امام سی وي او صاحبین وي مثلی قیمت مانی کولای شي وګورئ الته خو مثلی قیمت سیمینو صرف کې حجی والاجاره او اجاره او بیا صرف وکړه سلام بریلی کې او بیا سلام علی هذا الخلاف هم دغه اختلاف معنی دي فتوا د امام سبق ولک خواغه تفصیل سره کوم چې ما وکړلو چې هغه کې څو صورتونه اتفاقی وکنه اکم کې چې اختلاف دی کې د امام سبق ول فتوا لري قال د قدري مولا فرمای والوکیل بالبيع يجوز بيع بالقليل والكثير والعرض عند ابي حنيفه رحمه الله دا والعرض ټکی دا سره په قدرت کې نشته وقال لا يجوز بيع بنقصان لا يتغابن الناس فيه ولا يجوز الا بالدراهم والدنانير تاسو لک برو ګورئ دا سره ما وکیل جوړ کو زما دا کتاب خرڅ کا امام سے وہی کا گرانی خرڅ کو کارزانی خرڅ کو ټول صحیح دي او کچری په سامانی کتاب خرڅ کو چاله بل کتاب واغستل زما کتاب ورکو شان غنم واغستل زما کتاب ورکو دام صحیح دي صاحبین وینه جی علاوه جایز وی چې دا کتاب خرڅ کی په پیسو باندې یو سامان باندې نه دویم دا چې دومره ارزانه خرڅ نه کی چې غبنی فایشي عام طور په هغه باندې خلک نه دوک کیږي نو که په مثل قیمت خرڅ کو ورل ټیک ده او که غبنی یسیر سره خرڅ کو نو بهم ټیک ده خو که غبنی فایش خرڅ کو به صحیح نه ده پوه شو کې به ویم والوکیل بالبيع يجوز جائز ده بيع ده بالقليل معنی خرڅم جائز ده موکل لپاره په کثیر معنی خرڅم جائز ده والعرض کله موکل شه په سامان خرڅي به مقایضه کوي هم جائز ده عند ابي حنيفه رحمه الله او صاحبین وی وقال اغوي صرف بدرایم او د نانیرو به خرڅي په سامان نه شي به مقایده نشي کولای او چې بدرایم او د نانیرو خرڅي نو په دومره ارزان به د موکل جنه خرڅي چام تور خلق پدې کې نه دوک کیږي بيخي ارزان وقد غي بيان روان دي كغبان فايش او يسير وقال لا يجوز بيعه جائز نه د بيد وکیل بنقصان کم ریټ باندې دومره کم ریټ لا يتغابن الناس چې نه دوک کی خلق فيه باغی کې دومره کم ریټ معنی ولا يجوز دیم مساله وکیل نشي خرڅول جائز ولا نه ده الا بالدراهم والدنانير معنی به خرڅي په سامانونو نشي به مقایده نشي کوله د صاحبینو دلیل سره دی موکل چې د خپل شی وکیل لور کور ولا خرڅ کا دا مقید دی په متعارف خرڅیدل باندې متعارف خرڅیدل کم دی اب پیسو باندې دي متعارف خرڅیدل کم دي چې هغه بنی فایش معنی نه وګورئ لأن مطلق الامر مطلق امر چې موکل وکیل تکړه يتقيد بالمتعارف دا مقید دی بچا متعارف باندې تعارف لا اعتباری کا تعامل لرا خاص کر تجار و باب کی المعروف بین التجار کالمشروط بینهم لأن التصرفات وإذا التصرفات چی کنا دا وکیل کم تصرفات کوي دا سره بار کوي چې د موکل حاجت پوره شي د موکل څه شي نو به وره تصرفات د دې د باري چې حاجت پوره شي نو تصرفات به مقید وي د حاجت موقع سره کم زینه د حاجت د سره به مقید وي او حاجت مواقع چې هغه تعارف په کم معنی مقی دی وجنه تعارف سره به تعارف له اعتبار پتن لګي پوه شوي کنه لأن التصرفات چې لدفع الحاجت د دې لپاره چې حاجت پوره شي یعنی تصرفات چې وکیل کوي د دې لپاره چې د موکل حاجت پوره کړي فیتقید نو مقید بوي دغه تصرفات به مواقعها چا سره مواقع او د حاجت سره کوم د کې حاجت وي او مواقع د حاجت کوم دي کوم چې متعارف دي والمتعارف البيع بمثل الثمن بثمن المثل متعارف بيع کملا چې په ثمن مثل معنی ولا خرڅ کی یا ثمن مثل ندي کمی خو چې غبنی یسیر وي
او دویم وبالنقود بنقود باندې دانه چې په بیع مقایده وکي په سامان خرڅ کی ولهذا يتقيد التوکیل دغه وجه ده کنه صاحبین وی چا تذکاره ورکړه دار له خرڅ کا دې سره مطلقاً یو طویل له خرڅ کا خدا به مقید وي خپل زمانه سره خنای سره او طویل مال واور واخلا مطلقاً ویلی دا بخپل زمانه سره مقید وي ګرمۍ سره مال قربانی له سروي واخلا دا مطلقاً ویلی دي خو کم سروي والی کم یوانی چې قربانی کیږي نو ګورې د اور په وجه باندې مقید شو کنه نو متعارف له اعتبار دی ولهذا دغه وجه ده يتقيد التوکیل توکیل به مقید وي بشراء الفحم کی سکرو اخستلو والجمد او په نواوري اخستلو کی والاضحيه اخستلو کی بزمان الحاجت باندې به مقید وي ولبأن البيع بغبن فاحش بيع من وجه وهبه من وجه بل ووري صاحبین وی کده موکل شیخ خرڅي بچا باندې د ضرور پوښې او فصل خرڅي دا بیم دا وهبم دا گویا چی یوې سي فصل به خرڅ کلونه هي سي وته هبه کړلې نه دا خو وکیل جوړ کړي به بي او د څه کوي هبه کوي صحیح نه ده ولأن البيع بغبن فاحش بيع من وجه بيع وهبه من وجه هبه وكذا المقايضه مقایده چې ما ولا کتاب ورکړه له خرڅ کده په غنم خرڅ کو یا شرط په بل کتاب باندې خرڅ کو نه دا خو بیا نه کوي دا خو شرام کوي من بل چې کوم شی لګوي چې ما په کتاب باندې بل نه څه سامان لي دا خو شرا د بیا نه ده خالص بیا نه ده وكذا المقايضه بيع من وجه وشراء من وجه بيع من وجه شرا ده حالان کې په خالص شرا باندې وکیل کړي لنډه دا دا مطلق اسم د شرا چې ودی ته نه دی شامل فلا يتناوله دی قسم بیت شرا ته نه دی بیت نه دی شامل مطلق اسم د بیع مطلق اسم د بیع یاد کړي دا دی قسم بیت نه دی شامل ولهذا لا يملك الاب والوصي دغه وجه ده کنه چې پلار د زوی سامان خرڅي یا وصي د ماشوم د سامان په خرڅولو چې کوم وصي مقرري کاغه دا سامان د ماشوم خرڅي یا پلار زوی له سامان خرڅي په بغبن فاحش باندې خرڅي نه ده جایز ولهذا دغه وجه ده لا يملكه چې مالک نه دی دغه یعنی د بیع غبن فاحش مالک نه دی پلار او وصي وله ان التوکیل بالبيع مطلق امام سے وی وکیل جوړ کړي په بیع باندې دا کتاب را ل خرڅ کا دا مطلق دی مطلق بیع ته شامل لکه په لګو روپویم بیع ده که ډیرو روپوی مانی بیع ده که په پیسو خرڅیم بیع ده که په سامانونو خرڅیم سره بیع ده لہذا وکیل مطلق یجری علی اطلاقه په بنا باندې ټول کارونه کولای شي هغه صفای من کړی دی او کنه به بیل مسله ده کوم نه ولو د امام سبدری ان التوکیل بالبيع وکیل بالبيع چی دا توکیل بالبيع دا مطلق ده فيجري على اطلاقه نه دا توکیل بجاری کیږي په خپل اطلاق باندې فی غیر موضع التهمه خود تهمت په ځای کې بنوي موضع تهمت نه علاوه والبيع بالغبن او بيع بغبن سره یعنی ضرور بوشه ورله فصل خرڅ کی او بالعين یا کتاب ولا خرڅ کی خو مقابله کې سامان والی نو دا متعارف عند شدت الحاجت کله چاجر ډیر خلک دا څه کوي کنه ګران شرزان هم خرڅي پیسو نه علاوه په سامان هم خرڅي بهرحال بیا دا کله چې شدت حاجت وی سامان ہوتا بس خالی پیسې راشي لګي دي خو راشي والتبرم من العين او کله چې سړی هغه اړې تور شوی دی نشي نه بدا شي خرڅو مړه بدله کې چار شمراله را دي شي او تبرم معنی دا چې د دې شي نه نور زړه موړ شوی د سی وای والمسائل ممنوعات صاحبینو د مسائل پیش کړیو چې سکاره واور او ضحیا کدل ته مطلق وکالت فی خاص زمانو پورې بوي د سی ویلو کنه نو امام صاحب ورته وی دا غزنه منما دا مسلې موږ نه منو کڅوک چا وکیل جوړ کومال اسکار والا هر وخت کې خستلې شي مالا واور والا هر وخت کې خستلې شي مالو قرباني د بار سره والا هر قسم والا خستلې شي ویږي کنه
والمسائل ممنوعات دغه مسائل چې کوم صاحبانو ذکر کړیو امام سی وې دم من دي کدامه منل استاسو دلیل به نه منما على قول ابي حنيفه رحم الله على ما هو المروي عنه بنا پاغه باندې کوم چې امام هغه راي باندې کوم چې امام سن روایت شوی دی وانه بيون من كل وجه بل خبر دادا فقط بني فاحش معنی کې خرج کی ضرور بوشه کې بسل خرج کی خالص بیا د همه مب کې نشته دی وای دا خو ول چې عبارت کنه عبارت ده وای دا بیا من كل وجه څنګه دلیل شته ویا یو سلی قسم وکړلو زبا خپل کتاب نه خرڅوم دا ضرور په کتاب به پسل معنی خرج کو هانس کیږي کنه هانس کیږي هم پته ولګی دلدا بیا دا من كل وجه حتى ان من حلف يوسلي قسم کړي ولا يبيع زبا پلان کې شنه خرڅوما یا حنسوان اسکیږي به فقبن فایش سره چې خرڅ کی نه اعتراض دار پلار د خپل بچی شه فقبن فایش باندې نشي خرڅولای هغه سوجدا یي وسینه شي خرڅولای وای ځکه د پلار د ولایت چې د وسی ولایت د په نظر بنا ده شفقت معنی او دا شفقت نه دی چې شه د ضرور په یو پسلې خرڅ کی دا شفقت نه دی غير ان الاب بلار چره والوصيه وصي چره لا يملكانه دا مالکان ندي پغبن بايش سره د بيع ما انه بيع سره د دینه چ بيع د ولي لان ولايتهما ذکر دې دوړو ولایت دا نظری دي ولا نظر فيه بدی کې نظر نشته التصرف على الرعيه منوط بالمصلحه څوک چې په ما تحت باندې تصرف کوي مصلحت پکې ضروری دي کني به تصرف ټیک نه وي 57 نمبر ماده ده ولا نظر فيه دي کې نظر نشته چې ضرور په شی مثلا پسل یا 200 خرج کی والمقايده اغول مقايده من وجه بيد من وجه شراده وینا من كل وجه بيهم ده من كل وجه شرام ده د ویلی مال کتاب خرج ک مقايده به خرج کو کنه بیا ده مقايده خو پیژنې کنه سامان په سامان مقايده ده شراده من كل وجه او بيهم ده من كل وجه ولي دهري وتعريف بصادق راضي لوجود حد كل واحد منهما ذلك موجود ده تعريف ده هر واحد بل دوړو کې قال ذو قدرين ولا فرمای والوكيل بالشراء يجوز عقده بمثل القيمه وزياده يتغابن الناس في مثلها ولا يجوز بما لا يتغابن الناس في مثله الاكبر وګورئ ما د تویل چې هغه تسمه وکیل شمال پلانکینه کتاب والا دلته وس د ټولو اتفاق دی که په مثل قیمت مانی واخستلو ام سیدا بازار کې کمرېټو باغی ولا واخستلو او که دغه لک شنګرانی واخستلو کنه غبنی یسیر ام سیدا خو که بغبنی فاحش سره ګران واخستلو د ضرور په کتابو په 3000 ولا واخستلو دا به نه د سیدا ای ګویا ځان لاخسته په دې د ټولو سره اتفاق دی په نه شولې پی وګورئ والوکیل بالشراء یو سره چې وکیل جوړ شي په شرا باندې چې مال بلانکې شواله يجوز جائز ده عقد دی وکیل بمثل القیمت معنی کوالم سیدا وزیاده او کله ګران یوالي خودم رګران يتغابن الناس چې خلق دوک کیږي په مثلیا په مثل دغه شان معنی نو جائز ده به په مثل دغه قیمت معنی خو لا يجوز جائز نه ده بما په دومره ګرانو پیسې والی لا يتغابن الناس په مثله چې دوکه کیږي خلک نه په مثل دغه غبنی فاحش وجه سره تهمت پکراله ما تاسو ته یو قاعده ویلې و چې کله په وکیل تهمت راتللو عقد بیزان لې موکل به ونوي نه چې ګرانی خرڅي کنه د کې پاغه تهمت د څنګه ګرانی واخستل وېما چې ګرانی واخستلو د کې په وکیل تهمت ده څنګه تهمت ده د شی اصل کې خسته ځان لا ابه وتا زین کې راغلی چې یاره دا وګران دی راشه وکیل ته کا استه وکیل ته اړول تهمت ده کنه لأن التهمه فيه ذکر تهمت په دغه شراب بالغبن الفاحش کې متحققه څنګه فلعل لو اشتراه لنفسه هغه چې د شیخ استیزان ته فاذا لم يوافقه کله چې د سره دا موافق د دې شي سره نشو یا هغه شی موافق نشو هو د سره معنا خو نشو نو الحقه بغیره بل سره ملک بل دی واړو زبر موکل شي علامه مر د مخ کې تر شو کې خیل میشي وته معلومه شول چې شی توانی دی نو راشه موکل دی واړو حتی لو کان وکیلا بشرای شیء بعینه که وکیل جوړ کړو چې پلانکینه کتاب والا په شی معین معنی وکیل جوړ کړو
نو په دغه صورت کې په ارڅومره ګرانو پیسو والی چونکه تهمت په نشته نو ابد موکلی ولې موږ مسله ویلې و چې وسلی څوک وکیل جوړ کو مال متعین شواله ورته یاد کو نو هغه ځان لنی شیخ استلې چاله بیلی موکل لا نو دې کې دا تهمت نه لګي چې ولې ځان لا غسته او به خوښ شوی نه دی او ته معلوم شوی چې ګران مې غستلال چاته واړو موکل ته تهمت دلته نشته نو بس جایز دم دکا همدغه شان یو سړی بل وکیل جوړ کې چې بلنګي جنې سره مال نکاح وکا او داغي مثلا 100 روپۍ مہر او 500 روپۍ مہر په دې سړي کې خو ندل تم تهمت نشته دا نکاح ټیک ده ولی دا نکاح کې خدا کولای شي وکیل چې ځان سره دا جنې نکاح ځان سره وکي نه شي کولای ویږي کنه پی حتى لو كان وكيلا كشري دا وكيل بشراء شيء بشرط يوشي بعينه باندې نو قالوا مولان ویل ينفذو دا بنافذ به اگر کو غبن فاحش سره وکا پویږي به کنه وجه څه د تهمت په نشته دا نشي ولې چې ولې ځان لغسته ځان لسره غسته نشي على الامر پامر بنافذ وي لانه لا يملك زکه دا وکیل مالک نه دی شراءه د دې شي د غسته ځان د پاره وکدل وکیل بالنکاح چره اذا زوجوا کله چې موکل نکاح کوي مراتن دی وخذ سره باکثر من مهر مثلها باندې دام جائز ده جائز ده د امام سے بنز ولی لانه لابد من الاضافه اگر صاحبانو بنز بني خو امام سے بنز جائز ده وجه سره نکاح کې دا ضروري ده چې نسبت موکل ته کوي شروع کې ویلو کنه ځینې عقود هغه دي چې نسبت موکل ته نه کوي ځینې هغه دي چې نسبت موکل ته کوي دا داغونه دي چې نسبت موکل ته کوي لانه نکاح چې دا لابد من الاضافه الى الموکل لانه شان دا ده لابد من الاضافه ضروری ده چې نسبت تو کی موکل تفاقد نکاح کی فلا تتمكنوا هذه التهمه لنډه د دوړو صورتونو کې دغه تهمت چول ځان لاقت کړي به موکل ته واړول دا نه ممکن نه دي ولا كذلك الوكيل بالشرع لانه اچھا جی فلا تتمكنوا ممکن نو ناراضي هذه التهمه پر نکاح په مسله کې ولا كذلك الوكيل بالشرع دوړو سره لګي غوري وتا به فلا تتمكنوا نو ناراضي هذه التهمه دغه تهمت پر دوړو صورتونو کې پوه شوي به ولا كذلك الوكيل بالشرع البته وکیل بالشرع چې دې کړه دا کومه مسله چې د متن والا ده هغه دغه شان دي دوړو په شان نه ده الته تهمت راځي بغبن فاحش سره نشه قصله لانه يطلق العقد ځکه العقد مطلق کیږي نسبت بل ته نه کوي ځان ته کوي تاسو پیږي کنه قال قدري مولا فرمای والذي لا يتغابن الناس فيه وسوال دا ده کنه پدیم لک بوې کا یار تا دا ویل چې دا ز وکیل جوړ کما چې مال پلان کې شواله لکه په مثل قیمت واخصلم سیده په غبن یسیر سره واخصلم سیده ک غبن فاحش سره بما لا يتغابن الناس سره بینه دي سي پدیم من بوې کا چې څومره ګرانی واخصلو دا غبن فاحش په وی لا يتغابن الناس بي او په څومره قیمت چې واغسلو دا بغبن یسیر وی بما يتغبن الناس بي من خو بده لک پوهه کا نو وی ګورې وتا نو چا ویلی کنه مزیدار مسله ذکر کړی دا ما وکیل جوړ کوم ال پلان کې شواله نو کده به دومره پیسو باندې واغسلو چې عام طور مارکیټ کې خلک تر دومره پوری علي بس دا غبن یسیر دی اگر که ګران دی عام طور خلک تر دومره پوری دوکې کیږي علي بس دا غبني یسیر دی خو کو دومره ګران را لواخستلو چم توري څوکم دومره ګران نه لید دا وس غبني فاحش دی نه رسې به ما ول لازم شي خرڅ کا نه د خرڅ کو ارزان نه دومره ارزان خرڅ کو چم تور مارکیټ کې خلک دومره دوکې کیږي دومره ارزان خرڅي نه غبني یسیر دی خو کو دومره ډیر ارزان خرڅ کو چم تور دغه شان شي دومره ارزان څوک نه خرڅي نو به غبني فاحش وي والذي اغش لا يتغابن الناس فيه چې دوکې کېږي خلک پاغي کې ما ده هغه ده یعنی غبن فاحش دی لا يدخل تحت تقويم المقومين چې دا قیمت لګونکو د قیمت دلاندې نه داخليږي دومره کم قیمت څوک کم نه لګي او دا ولګولو شي خرڅ کو ارزان او چالک تفصیل کړی دی وقيل في العروض سامانو نه چیو کنه د 100 روپو شي
په لس نیمو روپۍ خرڅ کو بس خیر دی خو که دې نه ګرانې خرڅ کو دغه باندې فاحش دی یو حیوان د 10 روپو دی په 11 روپۍ خرڅ کوم یا د اخیستو خبره وکړي بیا وکشي ما د تل مال کتاب ولا د 10 روپو کتاب دی لسنیم مانی واخستلو دغه بنی یسیر دی که دینه ګرانې واخستلو غبنی فاحش دی او که حیوان می ورکو دا موت ول حیوان را لواله نو که د 10 روپو حیوان دی بل یولو سی واخستلو سیده خو که دینه زیتو غبنی فاحش دی بنی سی او که زمکه او ته مویل مال والا نو که زمکه د 10 روپو زمکه و 12 واخستله یولس واخستله سنیم واخستله سیده خو د 12 نه ګرانه واخستله به غبنی فاحش دی پویږي په نسل کې فیصد دیکھا مثلا سامانونو تراشي په 10 کې نیم چره دا د 20% وای د 100 روپو شی په 105 واخستله ټیک دی خو دې نه ګرانو ټیک نه دی په دې دویم کې حیواناتو کې د 100 روپو شی په 110 واخستله صحیح ده دې نه ګرانو صحیح نه دی عقاراتو کې د 100 روپو شی په 120 واخستله صحیح ده دې نه ګرانو به بسې نه غبنه فاحش پي ګورې وته وقيل چاویلی فی العروض په سامانونو کې ده نیم لس نیم نغبن یسیر دی د لسو شی په لس نیم او فی الحیوانات ده یازده لس په یولس واخستلو دا غبن یسیر دی د دې ګران فاحش دی او فی العقارات ده دوازده د لس وغه بدولس واخستلو غبن یسیر دی دین ګران چي دی دا غبن فاحش وي وجه سره لان التصرف يكثر وجوده في الاول وجه دار په اول کې تصرف زید کې خلق عام سمنون خلق اخلي خرڅي زید او زمکه خلق اخلي خرڅي کمی او حیوانات اخلي خرڅي خلق درمیانه نو کوم شی چې ډیر خرڅيږي اخیستل کیږي هغه کې تجربه زیات څوک نه دوکه کیږي نه هغه کې قید سخت ولګولو لسنیمونه چې زیات ولګه دا دوکه ټیک نه ده او کوم چې خرڅيږي اخیستل کیږي کم نه کې لګ ډیر گنجائش پیدا کو تر 200 پورې خیر ده او کم چې خرڅيږي اخیستل کیږي متوسط هغه کې تجربه متوسطه اینالته ته څو پورې گنجائش کو یو 200 پورې نو زیاتیږي وجود د دې پاول کې او ويقل كميجي د تصرف وجود په اخر کې او يتوسط في الاوسط کې متوسط وي نو وي وكثرة الغبن لقله التصرف دا غبن کله زیات وي چې کله تصرف کم وي نه کې خلک ډیر دوکه کیږي نو گنجائش ولا پیدا کوله که اخر کې زمکو کې تصرف کم گنجائش پکې زیات پیدا کو قال امام محمد رحم الله فرمای واذا وكلوا ببيع عبد له فباع نصفه جاز عند ابي حنيفه رحمه الله اسانه د ګوري ورته ویل هو د ازما غلام دی بچای خرڅ کا دا لاړې نیمه خرڅ کو نیمه لانه د امام سے وای جایز ده او صاحبین وای نه ده جایز ها کده جګړې نه د موکل او د وکیل له جګړه نه دراغله دینه مخ کې بقینه مم خرڅ کو بس به سیده پوه نه شولې پی ماده له د سیو شور کو د سیو شری تقسیم نه قبلې کا کم تقسیم قبلی هغه ټول کې اتفاق دي کني مې خرڅ کو سباق نه کوي به ووري کله ما یو شی خرڅ کو دا خرڅ کړ څو صورت دي دوا کله یو شی او چې هغه تقسیم قبلو سباق نه کوم مطلب غنم مې ور کړم د نیم من خرڅ کړنی ملانه دي اتفاقا صحیح دي دویم هغه شی چې تقسیم نه قبلی لکه غوا مې ور کړل غلام مې ور کو دار له خرڅ کړ د نیم خرڅ کو نیم نه ده امام سے وای جایز ده نیم دی نه کنه او صاحبین وای الا بجایز وی چې د موکل لانجلا وکیل زنی راغلی چې ولې د سی وکړ نیم د خرڅ کړل دینه مخکې د بقینه مم خرڅ کو وس به ټیک ده کني نو بیا وسی نوی ګوره دا قال واذا وكلوا كچري وکیلی جوړ کی ببيع عبد فخرڅول د غلام له د دې موکل غلام وکیل ته ویره ل خرڅ کا فباع وکیلی خرڅ کې نصف ونیم جاز جائز د امام ابراهيم الله فرمای وجسر لان اللفظ مطلق ذکر لفظ مطلق راغله د بيع ل خرڅ کا دې تم شامل لټول خرڅ کا دې تم شامل لچی نیم خرڅ کا والمطلق يجري على اطلاقه 63 مدام ویلی وکنه نه دا مطلق د من قید الافتراق قید افتراق نه مطلق دی دا قید پکې نشته چې داسې وی کې او داسې باندې کې والاجتماع هم مطلق دی دام نشته دی یعنی نه دا قید شته چې بیل بیل خرڅ کا نه دا قید شته چې ټول په یو ځل خرڅ کا الله تعالی ته نه ګوري امام صاحب خو وی کدا غلام د خرڅ کړي وي ورته 0 روپو دی نیمه په 500 خرڅ کو مسله دا جایز ده
مسله دا وسنۍ مسله دا کني می خرڅ کو بسو په 500 جایز ده. امام سی وایي کړه ټولې په 500 خرڅ کړي وي هم جایز و. وخت مسله تیر نه شو چې وکیل بالبيع په غمنه فایز سره امام سی باندې ځمانه خرڅولې شي. پیږي کنه هغه وی الله تعالی ته نګوري ان ولو باع الكل کچره ټوله خرج کړي وي به سمن النسب پنیو پیسو په 500 مانی يجوز عند امام سے بنز به هم جائز وا. نو فاذا باع النصف نو چکل نیم غلام به بدغ نیم پیسو خرج کونو اولاد چې جائز شي. وقال صاحبين ولا يجوز دا نه د جائز چې نیم خرج کی وجه سره مولي سم زکه وکالت دا بدعرف سره تعلق ساتي. عرف دا دي چې کوم شی تقسیم نه قبل یا بټول خرڅ نیم نیم نه نو غدای وکیل کو غلام خرڅ کنو متعارف په طریقه دا چې کل خرڅ کی لانه زکه نیم خرڅ ول غیر متعارف دي ولما فيه بل وجه نقصان په کې دا دي چې زما غلام د نیم خرڅ کو پاغه مانی نو دا غلام زما او دا شریک کو دا شرکت عیب دي زما غلام کې عیب پیدا کو ولما فيه بدی بای د نسوي کې من ضرر الشرکت دغه د شرکت ولا ضرر دي زما غلام ځان له وسره بل مر شریک جوړ کو ها الا يبي ادم ویلیو که خرڅ کی نسب آخر د بقینیم قبل یختصما دی موکل ور سره لانجنه د شروع کړي چې ولې د نیم خرڅ کړي دي مخکې نیم بقیم خرڅ کو بس به ټیک ده. تاسو پیږئ وجه دا تاسو لږ بر وګورئ دا د نیم بای چی کنه دا کله کله وسیله جوړیږي د کل بای د پاره ځکه نیم دې د بار خرڅې چې ټول خلک په یو ځل نه نیم لینې په یو نیم خرڅ کو دبل نیم په بل معنی خرڅ کینو د نیم بای وسیله شوله چا د پاره کل خرڅولو د پاره او کله کله د نیم بای وسیله د کل خرڅولو د پاره نه دوه احتمالات دي. نو د چې کله نیم خرڅ کو اوس پته نه لګي چې دا د کل د پاره وسیله ده کنه ده نو که د موکل د لانجې نه مخکې د بقینی هم خرڅ کړي نو موږ به وایو چې د نیم خرڅول له کل خرڅولو د پاره وسیله د بس ټیک بشي. او کله موکل د لانجې نه مخکې بقینی هم نو خرڅ کړي نو موږ به وایو د نیم خرڅول له کل خرڅولو د پاره وسیله نه ده او عقد متعارف هم دغه شان نه ده چې دا د نیم خرڅ کی نو بس دا به ټیک نه وي. یک شمانه وګورئ لأن بيع النصف زكا بيع د نسب قد يقع وسيلة كلا دا وسيله جوړیږي الى الامتثال اغه من الامر د موکل لرا ټول خرڅول د پاره بيان لا یجد اغه دا چې وکیل لموندي مې یشتریه جمله اغه څوک چې اغه د ټول والی نو محتاج وی لا يفرق چې نیم خرڅ کی فاذا باع الباقي کله چې باقي خرڅ کړلو قبل نقد البيع الاول مخکې د دینه چې موکل وای دا کومه بيع کړی دا نه مانه ملانجه او سلانه د جوړ کړي هغه متول نه مخکې تبين واضح شول انه دا نیم خرڅول چې وقع وسيله دا وسيله شول د کل خرڅول د پاره د امر منلو د پاره و اذا لم يبيع او کلا بقيني خرڅ کړي او موکل ور سره لانجه واچي د غبي زنه مانه مدا وته وي نو ظهر انه ظاهر شول دا وکیل چې دی دا نیم خرڅول چې دي لم يقع وسيله دا واقع نشول وسيله فلا يجوز بس نه وجائز وهذا استحسان عندهما برحال داغو بنز من استحسان دي چې نیمي ورپسې د لانجې نه مخکې خرڅ کو بس ټیک به یو کني نو نه با وين وکلو بشراء عبد فاشترى نصفه فالشراء موقوف فإن اشترى باقيه ولزمه الموكل لك بروغره وسيره الټه کوي ما د تویلی مال غلام والا 100 روپۍ والا مال غلام والا د نیم غلام په 500 روپۍ واخستلو دلته ټولو اتفاق دی ترڅو چې د بقینیم په 500 نه خستله ترغیب د موقوف یعنی موکل لربا شرانی کني می واخستلو نیمه نه دی نو که بقینی می واخستلو ټول به د موکل شي په ضرر باندې کوای نه خستلو نیم هم د ځان لده روپۍ به واپس موکل ته ورکی پوه نه شي وین وکلو کچری وکیلی جوړ کو مشرای عبد چې تمال غلام والا فاشتراغ واخسلو نیم غلام فالشراء موقوف دا شراب موقوفی فین اشترى باقی او کچری باقی واخسلو وټیک د لازم الموکل معنی بلازم شي ولی دلته مقه مساله ده کله کله په یو ځل ټول نه خستل کیږي نو خلک څه کوي لګ اخلي هغه دا چې د غنو کسانو شریکی 15 کسانو شریک دی ونه لګوالي بل نیم والی بل ټول نه سپوره کی لأن شراء الباس قد يقع وسيلة كلا كلا دا واقعي وسيلة إلى الامتثال دا امر مانلو دا پارا کولا خستلو دا پارا بیان کانا اغدا مثلا دا غلام چره دا موروث فی بین جماعت
جماعت ترمنځ میراث کې ټول ته ملاو شوی ټول به کې شریکی نو فیحتاج د وکیل محتاج وي الی شرایع چې د غلام والی شخصا حصہ فاذا اشترى الباقي کله چې دی وکیل واخستلو د باقی غلام قبل رد الامر البيع لا امر موکل بیان ورد کړي نتبین ان وقع وسیله دې صورت کې واضح شي چې دا وسیله جوړه شوله فینفذ علی الامر نو د بیع نافذ شي دا شراوه ما امیر باندې وهذا بالاتفاق دي کې درې وړو امامان اتفاق دیکھا والفرق لابي حنيفه ان في الشرائع تحقق التهمه على ما مر کسا سوچ وی د تماویل زما غلام غرض کا مخکې مسله چوا پاره کې نیم خرڅ کو کنه نیم نو امام سے ویلو جایز ده او چې ما ویلو مال غلام ولا نیمه واخستنو نو سوی موقوف ده ترڅو چې نیم بقینه یخسته ترغه پوری موکل نه ده امام سے صاحبانو باندې زمانه خو مسله دوړو کې یو شان وا خو امام سے بس فرق یې کړی دی پتن لګي پوه شوي کنه را لخرڅ کني می خرڅ کو جایز وا را لوای لنی می واخستلو ترڅو چې باقی نه یخسته ترغه نه د جایز موکل نه د لازم موکل باندې نو فرق څه دی په سوال پوه شولې فرق داري مریسه چې زما غلام د دل مور کو دار له خرڅ کا د غلام زما دی د موکل دی نو وکیل ته چې امر کوي نو خپل ملک ورته کوي دار له خرڅ کنو امر شریع شامل له کل خرڅولو تم ځکه خپل ملک دی او باز تم ټیک دی پوه نه شولې پی او کته تزیم را لوایلا مثلا دا غنه والا نو دلته زه د کوم شي د اخستو حکم لګو حکومت ته هغه پر دی پکار خدا و چې د عقد د سره صحیح وینا ځکه پردي شي مانی وکیل جوړی را لوایلا خدا عقد جایز ده د چا د وجه نه ضرورت د وجه نه او ضرورت شي هغه متعارف وي متعارف دار چې کول ولې نیم نه پتن لګي پوه شوي کنه چې کله وی را لخرڅ کا نو ولته د حکم دا وکالت چې د خپل ملک محل د دې د ملک دی نو کل خرڅ کا باس خرڅ ټولو ته شامل دي او ګورتوي را لوایلا دی وکیل وکالت چې بکم شي مانی وکیل جوړي هغه ملک دی نه دی نو دا وکالت پکار د چې سره صحیح وینا خو بنا بر ضرورت صحیح دی او ضرورت تعلق د چا سره متعارف سره ټول والی وګورئ والفرق لأبي حنيفة رحمه الله أن في الشراء يتحقق تهمت متحقق شو على ما مر دا مخکې تیر شو مو کنه څنګه ته دا ملانه ویلې ځان له خسته خو خینه شو سی په موکل ورړی دا تیر شو کنه او بل واخر بل فرق دار ان الامر امر چو بالبيع يصادف ملكه دا مخامخ شو د موکل ملک سره خپل ملک ته دی را خرڅ کا فيصح دا امر ټیک دی نو بده کی اطلاقم ټیک دی بده کی تقیدم ټیک دی کل تم شامل له باز تم شامل له فيعتبر فيه اطلاق کې معتبر دی والامر بالشرع لوایلا دا خو صادف ملک الغیر دا خو مخامخ شو مل د غیر سره پردیش وته دی فلم يصح دا امر ټیک نه دی نو بده کی اطلاق او تقیدم ټیک نه دی پیږي کنه پی نو دا جایز ده بنابر ضرورت او ضرورت پچا کړي متعارف کړي متعارف دار چې کل والی فلم يعتبر فيه التقييد والاطلاق تقييد واطلاق پکې نه ده معتبر ولې تقييد واطلاق اله معتبر چې امر ټیک وی الله امر ټیک نه ده نو بنابر ضرورت په ټیک او ضرورت په متعارف کړي